کو دا وخت د پیر بابا په بټۍ کلي کې موجود یم او دلته کې چونکې سیلاب پرون راغلی دی او زما شاته تاسو د اپریشن لیدلی شئ. دغه ځای کې اوس د ریسکیو اپریشن شروع دی. یوه زنانه ده، هغې لاش دننه پروت دی او دا شاول لګی دی، دا مخه ورته صفا کوي. نو دغه زنانه لاش به اوس د دغه ځای نه راوباسي. منو کتونکو دا وخت د تحصیل هډ کوارټر د پیر بابا په هسپتال کې موجود یم. د دې هسپتال ایم ایس امتیاز صاحب ما سره موجود دی. باقي تفصیل له دوی نه اورو. امتیاز صاحب څنګه دی؟ د قیامت فضا ده په ټول بونیر کې. تر اوس ساعته پورې تاسو له څونه زخمیان راغلي دي، څونه درته شهدا راغلي دي، څونه در سره اوس ساعته پورې دلته کې موجود دي، څونه هم واپس لیږلي دي، ښخ شوي دي، دفن شوي؟ قدرمنو کتونکو دا وخت د تحصیل هډ کوارټر د پیر بابا په هسپتال کې موجود یم. د دې هسپتال ایم ایس امتیاز صاحب ما سره موجود دی. باقي تفصیل له دوی نه اورو. امتیاز صاحب څنګه دی؟ د قیامت فضا ده په ټول بونیر کې. تر اوس ساعته پورې تاسو له څونه زخمیان راغلي دي، څونه درته شهدا راغلي دي، څونه در سره اوس ساعته پورې دلته کې موجود دي، څونه هم واپس لیږلي دي، ښخ شوي دي، دفن شوي؟ ډېره مهرباني ستاسو د راتلو. او څنګه تاسو قیامت خیز حالات دي زموږ په هسپتال کې، خاص کر دا زموږ د تحصیل هډ کوارټر هسپتال دی. او دا ګدیزي چې کم دي، دا کوم ایریا سیلاب ټول بونیر کې راغلی، کوم چې بېشونی شوه، ملکپور شو، قدرنګر شو، دا ایریا زموږ په دا کې راځي. نو دا سفر شوي دي. پرون چې موږ کوم ډېډ باډیانې ریسیو کړي، ډېډ باډیانې ته موږ شهدا دي، هغه 105 شو. اوس سهار نه موږ 11 ډېډ باډي ریسیو کړي دي. خو نن چې دا کیجوالټي ډېره زیاته ده. نن کیجوالټي موږ 170 اوسه پورې چې کوم د 12 بجو پورې ونه هغه 170 کیجوالټي او زخمیانو هغې یو 2-3 ته ریفر کړي ډګر ته. او نور باقي کوم چې څوک داخل دي، څوک هم واپس کور ته د هغې چې کوم علاج شوی دی معالجه هغه هم واپس کړي دي. خدر ته وویل ټوټل فګر خو نه شئ راکولی چې ټوټل څونه کیجوالټیز شوي دي، څونه شهدا دي؟ اصل کې اوس دا تاسو سره تر دې وخته پورې خبره کوم چې اوس داسې رب دغه جوړېږي که نه. اوس لکه زموږ ته اطلاع راځي چې لکه ډېډ باډیز به ماښام پورې ډېر زیات نور هم راشي. لکه زموږ نور ټیمان موږ ډیپلای کړي دي قدرنګر کې. اوس دغه راته وي چې موږ لغایي لکه کپنې چې کوم ورکړې نو هغه 110 وي. اټ مینس چې هلته 110 ډېډ باډي ریکور دي، په سکول کې پراته دي. وایي چې هلته واده فنکشن او لکه 26 کورونه هغې کې دغه شوي دي. نو هغې لپاره مطلب موږ خپل دغه ولېږل، ټیمان زموږ د ډګر ډاکټران صاحبان کیمپونه لګېدلي دي په هغې ځای کې. نو هغې موږ ته اطلاع راکړه چې لکه دلته موږ لکه کپنونه راولګئ، مړي ډېر پراته دي. ډاکټر صاحب یو سوال پکې بار بار دا موچتېږي چې ډېر هغه خلک دي چې هغه مړه دي، د پرون نه په هسپتالونو کې پراته دي، د هغوی ورثه نه میلاویږي. تاسو داسې قسمه سچویشن دلته په دې هسپتال کې فیس کړی؟ داسې خلک شته چې د هغوی ورثه نشته؟ او چې شته زموږ سره اوس هم یو شپږ ډېډ باډي چې پراته دي، 4 انټیفایډ دي، لکه ورثه یې لا نه دي راغلي. مونږ اوسه پورې دا دغه کو چې واورې بلاکونه مو ته ایښي دي چې لکه ورثه یې راشي، کو نه راځي چې بیا یې مونږ هغه دا یې کفن شوی دی دفن یې شروع کړو که نه. د اے سی صاحب او ډي صاحب مونږ ته دا دغه کړي ده. بیا 1122 ټي ایم او ته دغه ټي ایم او ته دغه کوي، هینډ اوور کوي ټي ایم اے ته، او هغې چې هغې یې کفن دفن. خو مونږ لا بیا هم سټیل هغې دپاره ورثه کوشش کوو چې لکه مونږ تاسو وسادت مانو چې څوک هم هسپتال ته راشئ، زموږ سره ډېډ باډیز پراته دي، هغه ایډنټیفیکیشن وکړه. خو اصل کې داسې شوي دي چې لکه فیملیز ته دي ډېره که نه، مطلب یو بچ شوی دی هغه هسپتال کې دی، ټول فیملی دغه شوی، چاته لا پته نه لګي. اوس زموږ سره دغه نو ما څوک چې راغلي ما ته لا دا چا نه وي چې ما نه هلس میسینګ نه دي، چې هم یو دا چا نه دي ویلي چې یو دوه دی. اوسه پورې نه هلس 11 14 34 پیشنټ دغه ما زما میسینګ دی ډېډ باډي. لکه یو فیملی دلته کېده بلوخان دغه نه، هغه له مونږ 14
ډیډ باډي ورکړل 34 غیب دي نو دا خو بلا نورم راځي دا سیز ډیر زیات دغه یو فیملی 34 غیب دي 34 غیب دي او درې بچي دا دي چې 2-3 په خبر ته یو شکل ماشوم ته لیو ټوټل 50 وو هغه 47 غیب لکه 47 غیب وو نو دیار ډیډ باډي زموږ سره وو 34 لا غیب دي دا ډیر بد حال را روان دی بد حال شروع دی کنه نو بس خدای دې خیر وکړي دا صرف زه د خپل ګدیزو خبره کوم زما تحصیل هډ کوارټر خبره کوم د زموږ ته کم دی ایریا ټول بونیر نه کوم ټول بونیر خو کم 2.5-300 ته کراش شوی وي ډاکټر صاحب او سخت حالت دی الله تاسو له همت هم درکړي الله تاسو او سلام زیاته کی او دا مشکل وخت الله په ټول بونیر باندې آسان کی خوشاله اوسئ ډیره مهرباني دا وخت دلته کې د عوامو سره خبرې کوم چې دا غوي سم محسوسي ګران سروم دي زمان عبدالعزیز دی جی دغه د پیر بابا اوسیدونکو عبدالعزیز سبب ویل غواړي په بونیر کې قیامت ته دغه حوالی سره به سویل غواړي رور مې بالکل څنګه څنګه چې تاسو ټول ته پته را چې پرون یو قیامت او پرې بونیر باندې خاص کر پرې پیر بابا باندې تیر شوی دی انتهایی زیات شهیدان چې دي هغه دلته کې د هسپتال ته هم راغلي دي بیا د خو د خلک چې څومره خبر شوی دی دلته کې د امدادي کارونو د پار راغلي مونږه ستاینه د ټولو نه زیاته چې مونږ د ایم اس صاحب او د دې د عملي کو زمونږ د هسپتال چې دی دا کټګوري ډي هاسپټل دی امتیاز عالم صاحب خبر امتیاز صاحب خبره کوي بالکل بالکل جی مونږ دا هسپټل چې دا کټګوري ډي هاسپټل دی خو پرون چې پدې کې دلته کې په کومه طریقه باندې منیجمنت شوی دی نو د دې هم د تعریف وړ دی چې د دې تعریف هم وشي ستاینه هم وشي ځکه چې دا ډیر زیات برډن وو او په یو مخه باندې چې دا ډیډ باډیان د پرون را روان دي هغه په بهترین طریقې سره منیج کیږي د دین علاوه زمونږ چې څومره هم دلته کې فلاحي تنظیمونه دي عام عوام دی که د بار ضلعو نه راغلي که دلته کې د بونیر کې د بار کلونه راغلي مونږ د هغوی ټولو ډیره شکریا ادا کوو چې هغوی راغلي زموږ سره زموږ دا غم چې دی دای هم نیم کو او زموږ سره په امدادي کارونو کې شرکت هم وکړو ډیره مهرباني خوشاله اوسئ څه به ویل غواړئ بسم الله الرحمن الرحیم زه خو د خپل عوام ته دا میسج ورکوم چې څومره په لاره دي یا رسیدلي دي امدادي ټیمونه دي بھرپور په دې کې شرکت وکړئ خلکو ته بله ضرورت دی د امداد او د پرون نه چې څومره زمونږ د ګدیزو بلکې د بونیر خلکو کم تعاون کړی د هغې شکریا ادا کوم او دغه ډیډ باډي ډېر داسې پراته دي چې په هغې د پاسه د سلایډینګ په شکل کې دغه راغلی سیلاب او هغې د لاندې د ملبو د لاندې خلک پروت دی مشینري د حکومت راغلي ده حکومت چې په کوم تیزۍ سره کم افیکټس کړي دي موږ هغه هم اپریشیټ کوو دلته په هسپتال کې چې عوامو ته کم میډیسن کم دغه شوي دي نو هغه ډېر په داسې حادثه وه چې بالکل ایمرجنسي حالات وو هیڅ قسمه دغه نه راغلی موږ شکریا ادا کوو ټیک ته خوشاله اوسئ کو دا وخت موجود یم په یو پېټرول پمپ کې خو تاسو زما شاته دا نقشه لیدلی شئ پېټرول پمپ دی خو شکل یې د پېټرول پمپ نه دی پاتې بالکل داسې ده چې ته به وګڼې بیابان دی شاړه ده نو موږ سره دا ملګری ولاړ دی باقي د دې نه تفصیل اورو روجانه دا راته ووایه چې څه حالات دي د نقشه خو بالکل سیلاب بدله کړې ده او بالکل څنګه چې تاسو خبره وکړه دغه شاندم پرون چې موږ تقریبا 8 بجې باندې راپاسیو داسې او داسې 9 بجې ټایم و بیا داسې بلډ راغی باران دومره نه و شوی خو چې چونکې تندرونه لګېدلي ډېر زیات د هغې وجې نه لکه ډېر زیات بې انتهایي لکه خوړ ډېر بې انتهایي لرې دی هغلته تقریبا د سیند شکل اختیار کړی و نو سیلاب راغلی و ډېر زیات خلک یې وړی هم دی سره اوسه پورې لا پته هم دي سره ستا پمپ دی او جی او دغه چې ښکاري دا بوټې رسري دا اوبو راوړی دا سلیپر دی دا بره دی غره نه دی سیلاب راوړی ټیک ته خوشاله اوسئ خوشاله اوسئ